دا نن چې زلزله رااله د الله خفه دی. دا نن زلزله چې رااله ډېره تیزه زلزله او دا ولې الله خفه دی؟ د الله پیغمبر خفه دی. زمونږ عملونه ټیک نه دي. چې زمونږ عملونه چې ټیک شي الله جل جلاله به دا عذابونه مونږ باندې نه راولي. د دې نه سخت عذابونه هم په مونږ باندې را روان دي چې مونږ الله ته رجوع نه کوو، چې مونږ خپل پنځه وخته مونځ نه کوو، چې مونږ الله یاد نه کوو، مونږ باندې به ډېر سخت عذابونه راځي. دا په حاشیه چې ختم شي، دا کمې زنانه چې په حاشیه په ټیک ټاکو باندې کوي، دا په حاشیه چې ختم شي، نو انشاءالله الله جل جلاله به مونږ باندې عذاب نه راولي. زنا چې په دې قوم کې کم شي، الله جل جلاله به رضا شي. زنا په حاشیه ډېره زیاته ده، الله ډېر سخت خفه ده مونږ باندې، الله تعالی جل جلاله ځکه دغه شان عذابونه راولي. قدرمنو کوشش وکړئ قرآن مجید تلاوت ډېر وکړئ. قرآن مجید زړه پورې ونیسئ. رمضان المبارک را روان دی. ګور الله خفه دی که نه؟ ګور روژې میاشت را روانه ده. په دې روژه کې خلک دا په حاشیه بیا هم کوي. په دې روژه کې الله تعالی وایي چې ګوره تاسو باندې ما داسې میاشت راله در باندې رمضان المبارک چې د انسان ټول ګناهونه الله تبارک وتعالی په دې رمضان المبارک کې ختموي. او دې رمضان ته خلک تیاری نه بیم نه کوي، بیا هم خلک په دې کې په حاشیه کې الله تعالی موږ ته وارننګ راکړه چې تاسو سم شئ. تاسو سم شئ که نه سمېږئ، دی نه سخت عذاب در باندې را روان دی. قدرمنو راځئ موږ چې د خپل رب طرف ته رجوع وکړو، خپل پنځه وخته مونځ او اودس په پابندۍ سره وکړو، د قرآن مجید سره مینه وکړو، د خپل پیغمبر جناب رسول الله مبارک سره مینه وکړو، په نبی علیه السلام باندې ډېر ډېر درود مونږ الله رضا کړو، د الله پیغمبر رضا کړو، دغه شان عذابونه په مونږ باندې بیا نه راځي. نو که ویډیو خوښه شوې خپل ملګرو سره شیر کړئ.